السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قدرمنو محترمو اوریدونکو، یو ځل بیا ستاسو ورور کفیل احمد حقانی د پروګرام سیرت مصطفی قدم به قدم سره ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. قدرمنو محترمو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مونږه د کعبه شریفې د تعمیر واقعا تفصیل سره بیان کړی و. د کعبه شریفې د تعمیر په دوران کې د نبی علیه السلام عمر مبارک 15 کالو. نبوت حضور مبارک ته د 40 کالو په عمر کې ملو شوی دی. گویا د بعثت او د نبوت زمانه را نږدې ده. د دوانو جهانو سردار په دغه وخت کې د الله پاک یو غټ ولی، یو لوی صدیق او اتباع کوونکی انسانو. د کفر او د شرک غلبه وا، خو نبی علیه السلام د کفر او د شرک نه سخت نفرت کوونکی. د ظلم او د ستم دورانو، خو د دوانو جهانو سردار په چا ظلم نه دی کړی. همیشه د مظلوم مرسته کړې ده. د کونډو رنډو غریبانانو، یتیمانانو، مسکینانو سره مدد کړی دی. د بت پرستۍ دورو د دوانو جهانو سردار د بت عبادت نه دی کړی. د بوتانو په نوم باندې بس قربانی علالیدل. حضور مبارک د دغه سي سارو غوښه چرته نه ده خوړلې. امام بخاری رحمت الله علیه په لومړي جلد کې باب حدیث زید بن عمرو بن نوفل کې یو روایت نقل کړی دی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی علیه السلام ملاقات د زید بن عمرو بن نوفل سره وشو. دا زید بن عمر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د تر زویو. د دې سره ملاقات وشو. نبی علیه السلام ته یو دسترخوان مخې ته کېښودی شو چې په هغې کې د غیر الله په نوم باندې د حلال شوي څاروي غوښه پرته وه. حضور مبارک د هغې د خوراک نه انکار وکړو. زید ابن عمر ته دسترخوان مخې ته شو، هغه هم انکار وکړو او ویلې چې تاسو چې په خپلو بوتانو باندې کوم څاروي حلالوئ، زه د هغې غوښه نه خورم. په کومو څارویو چې تاسو د غیر الله نوم اخلئ، زه د هغې غوښه نه خورم. دا زید بن عمر د کفر او د شرک او د بدعاتو په زمانه کې ډېر لوی موحد و. قریشو ته به یې ویلې چې کومه چیلۍ الله پاک پیدا کړې ده او د اسمان نه یې وله اوبه نازلې کړي دي، د ځمکې نه یې وله بوټي را زرغون کړي دي، نو داسې چیلۍ تاسو د الله پاک د نوم په ځای د غیر الله په نوم باندې حلالوئ. امام بخاری رحمه الله په دغه حدیث کې ډیر تفصیل د دوی باره کې ذکر کړی دی. د حدیث په رو سره دی همیشه د دین حق متلاشي و. تتبع او تلاش به کو چې زه حق دین خپل کم، د توحید دین خپل کم. په دغه دوران کې د یهودو یو عالم سره ملاقات شو. د هغه د دین باره کې تپوس وکړو، ورته ویې زه ستا دین خپلومه، ما ته د خپل دین خبر راکه. هغه ورته وویل ته زموږ دین تر هغه وخته پورې نشي خپلولی تر څو پورې چې د غضب څه حصه دې اخیستی ني. نو دې زید ورته وویل چې زه خو د غضب نه تیښتې د وجې نه تا ته راغلی یم، بله لاره راته وښیه چې په هغې کې غضب ني. هغه ورته وویل چې حنیف اختیار کا. ده ته تپوس وکړو چې حنیف څه ته ویلي کېږي. نو هغه ورته وویل چې د ابراهیم علیه السلام دین ته ویلي کېږي، ځکه ابراهیم علیه السلام نه یهودي و نه عیسایي و، صرف د یو الله عبادت به یې کو. بیا یو بل عالم سره ملاقات شو، هغه عیسایي و. هغه ته یې ویلې، نو هغه ورته وویل چې تر هغه وخته پورې زما دین نشي خپلولی تر څو پورې چې د الله پاک د لعنت څه حصه دې نه دي اخیستی. هغه ورته وویل زه خو د لعنت نه د تیښتې د وجې نه تاله راغلی یم، څه بله لاره راته وښیه. هغه هم ورته د حنیف مشوره ورکړله. نو ده لاسونه اوچت کړل او ویې ویلې چې اللهم انی اشهد انی علی دین ابراهیم. ای الله، زه تا ګواه کومه چې زه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یم.
دا زید بن عمر دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه 15 کاله مخکې وفات شوی دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بعثت ته ورځې نږدې دي. په دغه دوران کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت تیاری شروع دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام با په دغه دوران کې ځان لواله خوخو. رستو مونږ د عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت وایو پای کې راځي حبب الیه الخلاء. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خلوت ځان لواله خوخ کړي شو. ځان لبناستو غور او فکر وکاو د الله رب العزت په کائنات کې د شرک نه بیزارو د کفر نه بیزارو هر وخت به په تدبر او په فکر کې ناستو او د الله رب العزت عبادت وکاو. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت او د نبوت تیاری شروع دی. اوس نبوت دا یو ډیر ثقیل سیز دی. وحی دا یو ډیر درون سیز دی. روایتو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په اوخه مبارکه باندې تشریف فرماو او وحی براتل شروع شو. د ډیر زیات وزن او د زور د وجې نه به اوخه کېناسته. نو داسې د درون سیز تحمل دا د یو انسان زړه داسې په یو ځل نشي کولی، اچانک نشي کولی. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت هغه تیاری شروع شولې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به داسې واقعات را پیښېدل چې په هغې سره به د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه زړه کې قوت او طاقت او د برداشت ماده پیدا کېده او اشارات شروع شو چې ته به په راتلونکي زمانه کې پیغمبر د ټول عالم دپاره به رحمت. نو یو خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خلوت نشینه محبت په زړه کې واچولې شو. تدبر به کو، فکر به کو، غور به کو او د الله رب العزت عبادت به کو چې په سره په زړه کې یو نور او یو قوت پیدا کېده. او امام بیهقی رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی دی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت نبوت ورکو نو د هغې نه مخکې به چې نبی علیه السلام په کم کاڼي تېرېده نو هغه به پې سلام کو، په کومه اونه به چې تېرېده نو هغه به ورته سلام کو، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې شاته وکتل، ښي طرف ته وکتل، ګس طرف ته وکتل، انسان نوم و نشان بنو، اونې به وې، بوټي به او کاڼي به. اونو او بوټو به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سلام کو، السلام علیک یا رسول الله. دې کې اشاره و دې خبرې ته چې ته د راتلونکي زمانې اخري پیغمبر یې. او دې سره سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ښکلې ښکلې مزیدار خوشحاله کوونکي خوبونه ښودل شروع شو. د نبوت نه 6 میاشتې مخکې به نبی علیه الصلاۃ والسلام خوبونه لیدل چې د هغې تذکره به انشاءالله العزیز رستو د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په روایت کې راشي. نو 6 میاشتې نبی علیه الصلاۃ والسلام به خوبونه لیدل. په دې سره یو قسم له نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بشارت ورکول شو، د زړه تسلی ورکول شو، لا زړه کې قوت اچول شو چې رستو به تا باندې د الله رب العزت له طرفه د جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په واسطه باندې کومې وحی راځي چې ته د هغه وحی طاقت ولرلی شي، برداشت وکړی شي. په دغه تیارو کې یو تیاری دا همو چې د نبوت میلاوېدو نه مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام شق صدر وشو چې د هغې طرف ته مونږ مخکیني پروګرامونو کې اشاره کړې وه. د شق صدر بنیادی غرض هم عمده دی چې د نبوت دا بوج د اچانک د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سینه مبارکه باندې اچولی شي. نو سینه اوسیرلی شوله، زړه راوښکلی شو، د زمزم په اوبو ووینځلی شو چې دا پیغمبر د هغه وحی بوج برداشت کړی شي. امام بیهقی رحمت الله علیه د شق صدر دا واقعه داسې ذکر کړې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او خدیجې بیبي د یو میاشت د اعتکاف نظر ومنو. د رمضان میاشت وه، نبی علیه الصلاۃ والسلام یو شپه ووته، چا ورته وی السلام علیکه، څوک ښکارېدل نه.
نو پیغمبر علیه السلام ویریده او خپل بیبي طرف ته راغی. خدیجې بیبي ورته وفرمیل څه چل شوی دی؟ نو ورته خبر ورکړ. خدیجې بیبي ورته وفرمیل ابشر فإن السلام خیر. یریږه مه، دا خو د بشارت خبره ده، ځکه سلام خو د خیر کلمه ده. بیا چې دوباره نبی علیه الصلاۃ والسلام ووته نو جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام یې ولیده چې یو وزر په مشرق کې دی او بل وزر په مغرب کې دی. حضور مبارک ویریده، په تلوار سره روان شو. جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام مخې له راغی او حضور مبارک سره خبرې اترې وکړې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره لږ غوندې مانوس شو. بیا ورسره وعده وکړه چې پلانکي ځای کې به په پلانکي ورځ باندې تا سره زه ملاویږم. حضور مبارک راغلی دی. جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام لږ غوندې لیټ شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د واپس کېدو اراده وفرمایله چې اچانک یې میکائیل علیه الصلاۃ والسلام ولیده چې د اسمان کناره مکمل پټه کړې ده. جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راکوشو او میکائیل علیه الصلاۃ والسلام د ځمکې او د اسمان په منځ کې دی. حضور مبارک فرمایي زه جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ونیولم او ستوني سره سملولم. زما سینې وشلوله او د هغې نه سروخ کل او بیا د هغې نه هغه سینې وله شلولې ده. د زړه نه سروخ کل او هغې وغورځولو او د نبي علیه الصلاۃ والسلام زړه مبارک یې په یو لوښي کې ووینځه د زمزم په اوبو باندې او بیا په خپل ځای کې کېښوده. سینه مبارکه وګنډلې شوله، یو ځای کړې شوله. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لکه څنګه یو لوښي الټه کولی شي دغه رنګې زه الټه کړم او زما په ملا باندې مهر د نبوت ولګو چې ما د هغې یخوالی په خپل زړه کې محسوس کو. نو دا د شق صدر هغه درېیمه واقعه ده چې هغې ته مونږ په مخکینی پروګرامونو کې اشاره کړې وه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام شق صدر وشو. په زړه کې یو قوت او یو طاقت واچولی شو، یو نور واچولی شو چې دې نه پس اوس چې د نبوت کمه ذمهداري نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حواله کیږي د وحی په ذریعې سره چې په زړه کې د هغه وحی د ثقل او د بوج طاقت پیدا شي. د شق صدر د دې واقعې نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیا نبوت ملو شوی دی. نبوت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په کومه میاشت کې او په کومه ورځ ملو شوی دی. د ټولو مورخینو حضراتو او علماء کرامو په دې باندې اتفاق دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت د پیر په ورځ باندې ملو شوی دی. ځکه د مسلم شریف یو روایت دی د حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه نه نقل دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د پیر د ورځې د روژې باره کې تپوس وکړی شو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل فیه ولدت وفیه انزل علی. په دې ورځ باندې زه پیدا شوی یم او په دې ورځ په ما باندې قرآن نازل شوی دی. نو د دې روایت نه دا خبره معلومه شوله چې قرآن پاک په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وړومبی وحی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د پیر په ورځ باندې نازله شوې ده. بیا کومه میاشت وه نو په دې کې د مورخینو حضراتو اختلاف دی. علامه قسطلانی رحمت الله علیه درې ویناګانې او درې اقوال نقل کړي دي. یو قول دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت دا په 28 رجب باندې ملو شوی دی او دا ضعیف او کمزور قول دی. دویم قول دا دی چې د ربیع الاول په میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت ملو شوی دی. بیا په ربیع الاول کې کم تاریخو نو په دې کې دوه قول دي. یو قول دا چې لومبنی تاریخو او دویم قول دا چې اتم تاریخو. او دریم قول دا دی چې نبوت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د رمضان په میاشت کې ملو شوی دی. بیا د رمضان د میاشت په تاریخ کې اختلاف دی، څوک 9 تاریخ یادي، څوک 19 تاریخ یادي او څوک 23 تاریخ یادي. په دې درې قولونو کې چې کوم لومبنی قول دی نو د هغې باره کې هم وضاحت وکړو چې هغه ډېر زیات کمزوری دی. دا کوم دوه قولونه چې موږ ذکر کړل نو په دې کې چې څوک د رمضان قول کوي
ناغوی د ځان دپاره دلیل د قرآن پاک هغه آیات ذکر کوي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل شوی دی. د دې وجې نه محدثین حضرات فرمایي چې راجح قول عمده دی چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې لومبنی وحی دا په رمضان مبارک باندې کې نازل شوی ده. علامه زرقانی رحمت الله علیه د دې دواړو قولین هم مابین کې تطبیق هم کړی دی او هغه داسې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د نبوت میلاوېدو نه مخکې 6 میاشتې ښکلې خوبونه ښودلی شوي دي. د پیغمبر خوب دا هم یو وحی ده. نو کم حضرات چې فرمایي چې نبوت نبی علیه الصلاة والسلام ته دا په ربیع الاول کې ملو شوی دی، نو د هغې مطلب دا دی چې دا خوبونو ابتدا دا په ربیع الاول کې شوی ده، ځکه خوب د پیغمبر دا هم وحی وي. نو د ربیع الاول په میاشت کې د خوبونو ابتدا وشوله. 6 میاشتې نبی علیه الصلاة والسلام خوبونه لیدل. چې 6 میاشتې تېرې وشولې د رمضان میاشت داخله شوله، نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغی او لومبنی وحی نازله شوله. نو په دې تطبیق سره دواړه قولونه په خپل ځای باندې صحیح شو. د ربیع الاول په میاشت کې د خوبونو ابتدا وشوله او په رمضان مبارک کې باقاعده جبرائیل علیه الصلاة والسلام تشریف راوړو او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې لومبنی وحی نازل شوله. د دواړو جهانو سردار د دې لومبنی وحی مکمل تفصیل د امام بخاری رحمه الله په بدء الوحی کې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په واسطه باندې نقل کړی دی. د لومبنی وحی دا تفصیلی حدیث امام بخاری رحمه الله په بدء الوحی کې هم نقل کړی دی او نورو ځایونو کې هم تفصیل سره نقل کړی دی او نورو د احادیث مبارکو د کتابونو خاوندانو هم د حدیث په تفصیل سره ذکر کړی دی. د بخاری شریف دا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دریم روایت مطابق حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې نبوت او پیغمبري ملاوېده نو په ابتدا کې به صالح خوبونه لیدل، ښکلې خوبونه به لیدل. په خوب کې چې نبی علیه الصلاة والسلام کوم خوبونه لیدلی دي نو په روایاتو کې د هغې 3 اوصاف ذکر شوي دي. یو الرؤیا الصالحه، په بعضو روایاتو کې د الصالحه په ځای باندې الصادقه راغلی دی او د دې سره سره بل صفت د دې رؤیا الظاهره دی. نو نبی علیه السلام چې کوم خوبونه لیدل د هغې 3 اوصافو الظاهره، الصادقه او الصالحه. د الظاهره څه مطلب چې کوم خوب به نبی علیه الصلاة والسلام لیده هغه به بالکل واضح و، په هغې کې به څه خفا نه وه، په هغې کې به څه پیچیدګي نه وه. بعضې خوب انسان وویني د هغې په تعبیر نه پوهېږي چې د دې تعبیر به سي، نو داسې خوبونه به نو، بلکې بالکل واضح خوب به د هغې په تعبیر کې به ذره برابر خفا او پیچیدګي نه وه. ځکه دې پسې کلمات را روان دي چې نبی علیه الصلاة والسلام به کوم خوب ولید نو به بالکل د سبا د رڼا په شان روښانه او واضح و. او بل صفت د دې الصالحه، د دواړو جهانو د سردار خوبونه به صالح و. صالح کم خوب ته ویل کېږي؟ صالح هغه خوب ته ویل کېږي چې ته ووینې او تا خوشحاله کړي، ستا زړه ته پې سکون او اطمینان حاصل شي. نو حضور مبارک به چې کوم خوبونه لیدل هغه به صالحه و، یعنی په هغې سره به د نبی علیه الصلاة والسلام زړه خوشحاله شو، اطمینان او سکون به ورته حاصل شو. او د دې 6 میاشتو د دې خوبونو بنیادی غرض هم عمده و چې د نبی علیه الصلاة والسلام په زړه کې اطمینان او سکون راشي، سکون او اطمینان ورته حاصل شي او په زړه کې د نبوت د دې بوج د برداشت کولو هغه طاقت پیدا شي. نو داسې قسم خوبونو ته صالحه وي. او غیر صالحه کم خوبونو ته ویل کېږي هغه خوبونه چې ته ووینې او تا خفه کړي. یو خوب دې ووینه، ولیده،
يرونکي خوب دې ولید او په هغې باندې ته خفه شوې. او بل صفت د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خوبونو هغه د الصادقه، ریښتینې خوبونه. کم خوب به چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لیده هغه به ریښتینی و. او د تمامو انبیا علیهم الصلاۃ والسلام تمام خوبونه هغه صادقه دي، ځکه د نبی خوب دا وحی ده د الله رب العزت له طرفه. او د الله رب العزت له طرفه چې کوم وحی په پیغمبر راځي نو هغه همیشه د پاره صادق وي، په هغې کې د کذب او د دروغو احتمال ني. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه دوران کې چې څومره خوبونه وو هغه به ظاهر صادق به و صالح به. بیا د پیغمبر هر خوب هغه صادق وي خو هر یو خوب صالح ني، ځکه صالح هغه خوب ته وي چې هغه تا خوشحاله کی. نو په دې شپږو میاشتو کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم خوبونه لیدلی دي نو هغه خو صالح و، هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام لره خوشحالونکي وو. خو د هغې نه وروستو چې بیا پیغمبر علیه السلام کوم خوبونه لیدلی دي نو په هغې کې صالح هم او غیر صالح هم و. لکه د جنگ احد په موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام خوب ولیده چې ما یو توره راواغشته او هغې له مې حرکت ورکه، چې حرکت مې وله ورکه نو هغه ځای په ځای ماته شوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې تعبیر دا اوښکو چې په دې جنگ کې به بعضې مسلمانان شهید کیږي. اوس دا خوب دا صادق دی خو دا صالح نه دی، ځکه د مسلمانانو په جنگ کې شهادت په دې اعتبار سره خو د خوشحالۍ خبره ده چې د مسلمانانو ته الله پاک لوی مقام د شهادت ورکو، خو په دې اعتبار سره چې زمونږ رونه زمونږ نه جدا شو دا د خفګان خبره ده. نو اوس دا خوب صادق و خو دا صالح نو، ځکه په دې نبی علیه الصلاۃ والسلام خوشحاله نه شو بلکې خفه شو. بیا چې به نبی علیه الصلاۃ والسلام کم خوب ولیده نو هغه به بلکل د سبا د رڼا په شان روښانه و، لکه څنګه چې د سبا په رڼا کې څه خفاني نو دغه رنګې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې خوبونو کې به هم څه خفا نه وه. خوب به ولیدو او بلکل امق رنګې به د هغې تعبیر راووته. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خلوت نشینۍ او د ځانلوالي محبت په زړه کې واچولی شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام به ځانلوالی خوښو، دا دې لپاره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا د مرغوباتو نه یو طرف ته شي، دنیا طرف ته د توجه نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سینه ختم شي او د حضور مبارک په زړه کې صرف د الله رب العزت وحدانیت وقعت او عظمت پیدا شي، ځکه چې اوس د دوانو جهانو د سردار په زړه باندې د وحی یو ډېر دروند بوج اچولی کیږي. نو دا بوج به د دوانو جهانو سردار اله اوچتولی شي چې د حضور مبارک زړه صرف الله رب العزت طرف ته متوجه وي، د غیر الله طرف ته توجه احتمال پکې نه وي. نو د دې غرض د حصول لپاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې د خلوت طرف ته محبت واچول شو، او د خلوت د دې غرض د حصول لپاره به نبی علیه الصلاۃ والسلام غار حرا ته تشریف وړو. غار حرا چې دې ته جبل نور هم ویل کیږي، د مکې مکرمې نه چې مینا ته ځې نو د 3 میله په فاصله باندې دا غار حرا د یو غر په سر باندې دی موجود دی. په دې غار حرا کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام خلوت اختیارو، د الله رب العزت عبادت به کو. مخکې پروګرام کې موږ دې طرف ته اشاره کړې وه چې په غار حرا کې د خلوت دا طریقه دا د حضور مبارک نیکه عبدالمطلب صاحب شروع کړې وه. هغوی به غار حرا ته تلل او هلته به خلوت اختیارو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د غار حرا انتخاب په کوم بنیاد وکړو؟ ولې دلته راته خلوت اختیارو، د الله پاک عبادت یې کو؟ محدثین حضرات لیکي چې یو وجه خو دا ده چې دا غار حرا داسې ځای دی چې دلته لرې لرې پورې د انسان نام و نشان بنو، نو دلته خلوت اختیارول آسانو، ځکه خلوت انسان دې لپاره اختیاري چې د الله پاک عبادت کوم او ما څوک په خلل کې نه واقع کوي، څوک زما دپاره خلل نه واقع کیږي. نو د دوانو جهانو سردار به چې دلته عبادت کو نو د انسان نام و نشان بنو، څوک به خلل په عبادت کې نه واقع کېده. او دویمه وجه ده چې په دغه دور کې به د غار حرا نه کعبه شریفه ښکارېده، ځکه اوږده اوږده بلډینګونه خو هغه وخت کې نو، اوس اوږده اوږده بلډینګونه دي. نو دا غار حرا نه به کعبه شریفه بلکل په سترګو باندې په نظر راتله،
او کعبه شریفه خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نیکه کعبه وه، نیکه جوړه کړې وه، نو کعبه شریفې ته به هم کتل او د الله رب العزت عبادت به کو. او طریقې کار د دوانو جهانو د سردار دو چې ځان سره به د یو څو ورځو توخه یوړله. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغوی به وله اوبه او ستوان دا تیار کړل او ور به کړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام به ځان سره یوړل، هلته به عبادت هم کو او خوراک سکاک به هم کو. او دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې توخه وړل در توکل نه خلاف نه دي، اسباب اختیارول در توکل نه خلاف نه دي. د دوانو جهانو سردار دی، خدا سے توکل نه کوي چې ګینې اسباب نه اختیاري. اسباب اختیار کړل بیا د الله په ذات باندې توکل کړی دی. حقیقي توکل دا دی چې اسباب اختیار کا او اعتماد د الله په ذات باندې کوه. دا توکل نه دی چې ته اسباب نه اختیارې، نه، اسباب اختیار کا خو اعتماد په اسباب مه کوه، اعتماد په مسبب الاسباب وکړه، په الله رب العزت باندې. دا توکل الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به ځان سره توخه یوړله، چې کله به توخه ختمه شوله نو بیا به د خدیجې رضی الله تعالی عنها خواته راغی. دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې عبادت کول، د دین خدمت کول ښه خبره ده، خو د اهل و عیال خیر خبر به اخلي. نبی علیه السلام به داسې نه کول چې ځان سره به توخه یوړه په میاشتو میاشتو به پروت و، نه، په منځ کې به د خپل اهل و عیال خیر خبر هم اخسته. په دې طریقې سره نبی علیه الصلاۃ والسلام په غار حرا کې عبادت کو چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په غار حرا کې د الله رب العزت په عبادت کې مشغول دی. جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي اقرأ اولوله. د دوانو جهانو سردار ورته وایي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. نبی علیه الصلاۃ والسلام امیو، لیکل نبی علیه الصلاۃ والسلام له نه ورتلل، لوستل نبی علیه الصلاۃ والسلام له نه ورتلل. دا امی کېدل دا په امت کې عیب دی. د یو انسان امی کېدل، لیکلو باندې نه قادر کېدل، لوستلو باندې نه قادر کېدل، دا په امت کې عیب دی. خدا دا پیغمبر غټ صفت دی. په پیغمبر کې امی کېدل دا عیب نه دی، بلکې دا عین یو صفت دی. ځکه که نبی علیه الصلاۃ والسلام لوستونکی او نو بیا به قریشو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې اعتراض کو چې دی مخکینی کتابونه ګوري، تعلیم یې کړی دی، لیکل او لوستل کولی شي، نو دی دا د ځان نه قرآن جوړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه لیکل کولی شو نه لوستل کولی شو، او عجایبات د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خولې مبارک نه ظاهرېدل، دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزه وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. دلته یو سوال دا راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ټیک د لوستونکی نه دی، خو په ټول کائنات کې د ټول نه زیات فصیح او بلیغ انسان دی. اوس کو یو عام هوښیار انسان ته ته یو څو کلمات ووایې چې وایا، نو هغه تا پسې هغه کلمات ویلی شي. نو دلته خو د جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې اقرأ باسم ربک الذي خلق. نو که یو کس امی دی، لیکل نشي کولی، لوستل نشي کولی، او ته ورته ووایې چې وایه چې اقرأ باسم ربک الذي خلق، نو خو تا پسې ویلی شي که نه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه وفرمایل چې زه لوستونکی نه یم. بعضې محدثین حضرات فرمایي چې په بعضو روایاتو کې راغلی دي چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام سره یو تختې وه، او په هغه تختې باندې دا آیتونه مبارکه لیکل شوي. نو دا تختې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وړاندې کړه او ورته وفرمایل چې لوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه تختې ته وکتل او وی فرمایل ما انا بقارئ، زه لوستونکی نه یم. او بعض محدثین حضرات د ما انا بقارئ ترجمه دا کوي، ما انا بقارئ زه نشم لوستی. زه نشم لوستی څه مطلب؟ جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی، نبی علیه الصلاۃ والسلام په غار حرا کې تشریف فرما دی، د انسان نام و نشان نشته، فرشته راله، عجیبه هیئت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام سره مخکې واسطه نه ده راغلی. د جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په لیدلو سره نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره مرغوبه شو او دومره یری واغشته
چې د ډېرې یرې د وجې نه نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل دا کم کلمات چې ته ماته وې نو د یرې او د هیبت د وجې نه زه نشم لوستلی ځکه چې په انسان باندې یره راشي او هیبت راشي نو بیا د خولې نه خبرې نه خیږي بیا آسان کلمات هم نشي ویلی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل ما انا بقارئ زه نشم لوستی ما باندې یره راغلی ده ما باندې هیبت راغلی دی جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ونیوه او کلک زور یې ورکړه نبی علیه السلام فرمایي فغطني ماته کلک زور راکړه دومره زور یې راکړه چې ماته ډېر زیات مشقت ورسو ځکه جبرائیل علیه السلام فرشته ده فرشتې ته خو الله پاک ډېر قوت ورکړی دی نو نبی علیه السلام ته زور ورکړه او نبی علیه السلام فرمایي چې ماته د هغې د وجې نه ډېر مشقت ورسېد ډېر په مشقت کې مبتلا شو بیا پرېښودم بیا راته وی چې اولولا ما ورته چې زه خو نشم لیستی بیا ځان ته رانږدې کړم او ډېر زیات زور یې راکړه ما ته ډېر مشقت ورسېده بیا پرېښودم بیا ما ته وویل چې لوله ما ورته چې زه خو نشم لوستی بیا ځان ته رانږدې کړم زور یې راکړه تر دې پورې چې ډېر زیات مشقت یې ما ته ورسو نو 3 ځله جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ځان ته رانږدې کړی دی او زور یې ورکړی دی په دې رانږدې کولو کې او زور ورکولو کې د جبرائیل علیه السلام بنیادی غرض دا چې د نبی علیه السلام سینې طرف ته هغه نور او هغه قوت منتقل شي ځکه چې وحی دا ډېر ثقیل څیز دی ډېر دروند څیز دی روایتو کې راځي نبی علیه السلام به د اوښې د پاسه ناستو چې وحی به نازلېدل شروع شو نو د ډېر زور د وجې نه به اوښه کېناسته نو وحی خو ډېر ثقیل څیز دی او د دې ثقل د برداشت دپاره نبی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام زور ورکړه چې سینه مبارک کې قوت راشي طاقت راشي د برداشت ماده پیدا شي آیاتونه نازل شو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دا 15 آیاتونه الله رب العزت په دغه وخت کې نازل کړل اوس نبی علیه السلام د دې واقعې نه ډېر زیات متاثره شو عجیبه واقعه ده فرشتې په لومبي ځل لیدلې ده او یو ډېره لویه ذمهداري نبی علیه السلام ته حواله شوله د نبوت ذمهداري دا وړه ذمهداري نه ده دا ډېره غټه ذمهداري ده اوس نبی علیه السلام پیغمبر دی خو د پیغمبر کېدو سره سره بشر او انسان هم دی نو د بشري تقاضې مطابق نبی علیه السلام یرې واخسته هیبت غوندې پرې راغی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خواته راغی بخاری شریف روایت کوي یرجف فؤاده زړه یې ړچېده ړچ پرې راغلی دی ځکه انسان باندې چې یره راشي د یرې د وجې نه انسان ړچي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خواته راغی او ورته وفرمیل زملوني ما باندې څادر راواچوي ځکه په نبی اسلام باندې یخني او ړچ راغلی و خدیجه رضی الله تعالی عنها په څادر ورواچو چې کله څه وخت پس د نبی علیه السلام نه د یرې هغه کیفیت ختم شو نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته د ټولې واقعې خبر ورک خدیجه رضی الله تعالی عنها ته الله رب العزت ډېر لوی شان ورکړی الله رب العزت ته ټولو انسانانو ته داسې بیبیانې ورکي او الله رب العزت ته زمونږ د معاشرې ټولې زنانه د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په نقش قدم باندې روانه کړي نبی علیه السلام راغی خپل بیبي ته وایي لقد خشیت علی نفسی زه په خپل ځان باندې یریږم لقد خشیت علی نفسی قسم مې دی وي زه خو یریږم نبی علیه السلام په څه باندې یریده محدثینو حضراتو په دې کې ډېر زیات توجیهات کړي دي راجح او واضح توجیهات پکې دا دي چې نبی علیه السلام د خپل ځان په مرګ باندې یریده نبی علیه السلام خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې ما ته دومره غټه ذمہداري او دومره غټ بوج حواله کړی شوی دی چې زه یریږم چې د دې بوج برداشت به زه ونه کړی شم زه به مړ شم یا نبی علیه السلام د دې نه یریده چې دا خلک به زما تکذیب وکړي زما خبره به ونه مني
او ماته یو ذمہ داری حواله شوې ده چې دا ذمہ داری به زه پوره کړی شم او کنه زه به د حق ادا کړی شم او کنه خدیجه رضی الله تعالی عنها وته تسلی ورکړي کلا والله ما يخزيك الله ابدا دا څنګه دی د الله رسوله قسم می د الله په ذات باندې وی الله رب العزت بتا چرته رسوا نه کی تب الله رب العزت ته رسوایت نه ور کوي ځکه پتا کې داسې اوصاف موجود دي چې هغه اوصاف پچا کې موجود دي نه هغه الله رب العزت رسوا کوي نه بلکې هغه الله رب العزت معزز کوي هغه ته الله پاک عزت ور کوي هغه ته الله پاک مقام ور کوي انک لتصل الرحمه دغه دوران کې عائشه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو تسلی ور کړی دا او ډېر خپل الفاظ سره تسلی ور کړی دا انک لتصل الرحمه اې دا الله رسوله تصل رحمی کې رشتہ دارانو سره رشتہ پالي وتحمل الکلا او ته د فقیرانو مسکینانو بوج اوچته دای سره د مشقت او د تنګې په وخت کې مدد کې وتقسب المعدومه چې چا سره سمني یو کس دی هغه تش لاس دی سم وسره نشته دی فقیر دی مسکین دی هغه له ورکه کې او د ملمستیا کې وتعين على نوائب الحق پچا باندې چې حوادث راشي په هغه حوادثو کې د خلکو سره امداد کوي نو تاکي داسې صفات دي چې دا صفات پچا کې موجودي الله رب العزت هغه رسوا کوي نه نو ته په دې مې یریږه الله رب العزت بتا ته ډېر لوی مقام درکوي دې کې دې خبره طرف ته اشاره ده چې دا کم صفات خدیجه رضی الله تعالی عنها ذکر کړل چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې موجودو دا صفات چې پچا کې وي کو ټول انسانان را جمع کی او د رسوا کولو او د ذلیل کولو کوشش وکي نشي ذلیل کوله نشي رسوا کوله دی به الله پاک چمکاوي کم انسان چې صله رحمی کوي رشتہ دارانو سره رشتہ پالي رشتہ دارانو سره رشتہ پالل دې ته نه ویل کیږي چې زما چا تاسو کو نظم تاسو کم ما سره څوک مړ جمع دی کی نظم وسره کوم دې ته رشتہ پالل نه ویل کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای سل من قطعک څوک د سره رشتہ کټکای تو سره رشتہ پالا دا حقیقی مانو کې صله رحمی ده نو اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو صله رحمی کې د یتیمانانو د مسکینانو بوج سپکه فقیرانو سره امداد کې د ملمنو ملمستیا کې او چا باندې چې یو حادثه راشي نوایب دا حادثه ته ویل کیږي بیا حادثه په دوه قسمه ده دلته علی نوائب الحق راغلی دی حق حادثه ته ویل کیږي یو کس ته حلال کاروبار کوي او په حلال کاروبار کې په هغه باندې حادثه رااله په دکان باندې اورو لګید گاڑی ایکسیډنټ وکړو نو په حق او په حلال کاروبار کې چې په انسان باندې کوم حادثه راشي نایت علی نوائب الحق وی او یو هغه حادثه ده چې په یو ناجایز کار کولو کې پتا باندې راشي د پوډرو کاروبار کې د افیمو کاروبار کې ناجایز کاروبار کې ته لګي په ناجایز غرض باندې غلا کې ډاکه کې او په دغه وخت کې پتا باندې یو حادثه رااله نو دا نوائب الحق نه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تسلی ورکړه چې ته خفقېږم تاکي الله پاک داسې صفات اخود دي تب الله پاک رسوا کوي نه تب الله پاک چمکاوي بیا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح کړی و او د نکاح نمخ کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه عجایبات لیدلو چې هغه ته مونږه مخکینی پروګرامونو کې اشاره کړې و د دوانو جهانو سردار چې خدیجه رضی الله تعالی عنها ته د دې واقعي خبر ورکو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خو تسلی ورکوله خو په زړه کې ډیره زیاته خوشاله و ځکه چې د کم غرض د حصول لپاره خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح کړی و گویا هغه غرض دې ته حاصل شو او دی خدیجه رضی الله تعالی عنها
اورېدو سره په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان وروړی دی، دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها یو شان دی، یو مقام دی. بیا په دې واقعه کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خدیجه رضی الله تعالی عنها په کوم خپل الفاظ او په خپل انداز سره تسلی ورکړې ده، دینه د هغې هغه لوی شان معلومیږي، لوی مقام معلومیږي. ډېر په ښکلي انداز کې د دواړو جهانو سردار ته تسلی ورکړې ده. دا الفاظ یې ورته وویل او بیا د ورقه ابن نوفل خواته بوتو. زمونږ د پروګرام ټیم په دې ځای کې اختتام ته ورسېده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت ملاوېدو دا واقعه پاتې ده. خدیجه رضی الله تعالی عنها بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورقه ابن نوفل خواته بوتلی دی. دا ورقه ابن نوفل دا د مخکینی کتابونو ډېر لوی عالم و. ده هم بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډېره زیاته تسلی ورکړې ده. د هغې مکمل وضاحت به انشاءالله العزیز را روان پروګرام کې کوو. په دې ځای کې زمونږ د پروګرام ټیم اختتام ته ورسېده. خپل رور کفیل احمد حقانی ته ورکې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.